ډیره محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د زیارت په شپه باندې دا وظیفه ده، یعنی بیګاله شپه کې دا وظیفه انشاءالله وکړئ خامخا. د دې وظیفې ډېر زیات غټ برکات دي. د دې وظیفې ډېرې زیاتې غټې فایدې دي محترمو. انشاءالله چې ستاسو حاجات به ورسره الله جل شانه اټومیټیکلی، یعنی څنګه چې اټومیټک د ګاډی وي که نه، هغه په خپل ځای ته ځان رسوي. داسې شته په د یورپ ملکونو کې، مونږ خو نه دي لیدلي، خو د موبایلو باندې مې لیدلي دي. داسې به الله جل شانه ستاسو حاجات پوره کړي، ستاسو مسلې به الله جل شانه ختمې کړي. نو که غواړئ انشاءالله ډېره اسانه وظیفه ده او ډېره د کمال وظیفه ده، نو دا را سره انشاءالله پوره واورئ، عمل پې وکئ، یقین سره یې وکئ، اخلاص توجه سره یې وکئ. الله جل شانه به ستاسو حامی و ناصر مددګار شي. الله جل شانه به ستاسو مشکل کشه او حاجت روا شي. الله جل شانه به ستاسو کو قرضونه دي هغه به هم ختم شي. کو ستاسو کاروبار نه روانېږي هغه به هم را روان شي. کو ستاسو نور څونه مسایل دي، لارې دي بندې دي، نه کولاویږي، دروازې بندې دي نه کولاویږي، نو دا د دروازو او د الله تعالی د خزانو چابي هم ورته ویلی کېږي. او دا وظیفه د الله تعالی ډېره زیاته خوښه هم د محترمو. او دی وظیفه باره کې راځي وي چې دا وظیفه څوک ډېره کوي نو قیامت کې به هم ډېر زیات دا انسان خوشحاله وي. نو ډېرې فایدې دي، هغه راته نمبروار بیانوم انشاءالله را سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو قابل قدر مسلمانان، رونو خویندو، مسافرو، هر ځای کې چې، هر هیواد کې چې، هر وطن کې چې یې، کو مسلمانان یې او زما خویندې رونه یې، نو الله تعالی مو خوشحاله و آباد کامیاب لره. محترمو نن زمونږ وظیفه ډېره انتهایی اسانه ده، بالکل اسانه وظیفه ده، داسې اسانه چې انشاءالله الله تعالی او الله تعالی دې وظیفې باره کې بیانوي که نه. زموږ خو ایمان دی که نه په الله تعالی باندې، الحمدلله. زما الله لیدلی د الله تعالی د قدرتونو نه پېژنو. الله تعالی د داسې ذات دی محترمو چې د هغه قدرتونه انتهایی سیوا دي. نو نن چې کومه وظیفه ده که نه، الله تعالی په خپله فرمایي چې دا د انعامات بدله در کوم. نو زمونږ خو یقین دی په الله تعالی. نعوذ بالله دنیا ورانه کېدی شي، هر څه کېدی شي، الله جل شانه باره کې دا ګمان هم موږ نه کوو چې نعوذ بالله من ذلک الله تعالی به دروغ وایي. نه، الله جل شانه یو حقیقتي ذات دی. هغه فرمایي، هغه رب محترمو چې دا وظیفه څوک کوي، یعنی دا الفاظ څوک وایي، هغه له به زه څومره انعامات ورکوم. نو اته 9 انعامات الله تعالی فایدې ذکر کړي دي. او بیا ورسره دې باوجود د جناب محمد رسول الله امام الانبیا خاتم النبیین، زما د زړه سر هغه زمونږ محبوب پیغمبر علیه السلام بیا پکې بل فضیلت بیان کړی چې څوک دا وظیفه کوي نو دا فضیلت په الله تعالی ورکوي. خو دا وظیفه موږ ته ډېره سپکه ښکاري محترمو، موږ یې په صحیح طریقې سره کوو نو او په صحیح انداز دا وظیفه شروع کوئ. فرېږده یې تاسو مو، صحیح ده، فرېږده یې تاسو مو او دا انعامات په الله تعالی درکوي انشاءالله العزیز. لومبنۍ کومه ده؟ لومبنۍ فایده ګناهونه به دې الله معاف کوي. ګناهونه به دې الله تعالی معاف کوي. دا د الله تعالی وعده ده، د الله تعالی ارشاد دی، د الله تعالی د سیډ نه حکم دی چې ګناهونه به دې معاف کوم. دویم دا بارش، بارانونه به د باندې کوم، خو بېدرېغه به یې د باندې کوم. الحمدلله، لکه نن چې وورېد، پرون وورېده، الحمدلله. دریم دا چې اولاد بله در کوم، نارینۍ زنانۍ هر څنګه اولاد در کوم به درله. څلورم دا چې موږ پسې لړزان باندې ګرځو، زم پسې ګرځم، تاسو هم پسې سروالي بروالي ګرځئ، د هغې نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي. هسې شی دی مال، الله تعالی فرمایي مال بدله در کوم. 5 شو. شپږم نمبر الله تعالی وایي باغونه بدله در کوم. باغ ګوره زموږ که چې د یو انار بوټی وي یا د امرود بوټی وي یا د نیمبو بوټی وي، موږ څومره خوشحالوي. بیا چې الله تعالی باغونه راله راکړي نو دا به څومره غټه نعمت وي. محترمو شپږم نمبر الله تعالی فرمایي نهرونه به درته جاري کړم. د چا په کور خواج باندې یو نهر تللی که نه، پکې مخه لامبي، غوفې پکې وخي، خوشحاله وي، تازګي وي ورسره، خلک ورته خوشحاله وي، ماشومان پکې لامبي، نهرونه به الله تعالی راکړي. شپږم نمبر دا اووم نمبر دا چې د خوشحالۍ زندگی به الله تعالی درکړي. خوشحالۍ زندگی ګوره ستا نکاح نشته، دا د غم زندگی ده.
ستا اولاد نشته د غم زندگی ده، خاوند دې شته باوجود د هغې نه تاسو مینه نه کوي دا د غم زندگی ده. دغه تا باندې قرضونه دي دا د غم زندگی ده، تا باندې نور ټینشنونه دي بیماری دي دا د غم زندگی ده. نو هر انسان په غم کې گرفتار دی او څه ناڅه غم کې گرفتار دی. نو الله تعالی خپله فرمایي چې د خوشحالۍ زندگی به دله ګورې درکم. ښه صحیح شو که نه؟ اخیری چې کوم دی نهم نمبر هر انسان طاقت غواړي. څوک په مال کې طاقت غواړي، څوک په اولاد کې ځان طاقت ور غواړي، څوک په جایدادونو کې ځان طاقت ور غواړي، څوک په نوکرو کې ځان طاقت ور لیدل غواړي، څوک بهر ملکونو ته په مسافرۍ کې ځان وي طاقت ور کمه ځان په خپلو خپو ودرو. موږ وایو که نه پښتانه په خپلو خپو ودرېږم نو بیا به زه کومه. نو دا هغه خپلو خپو ودرېده لري چې الله تعالی به ته طاقت درکړي. دا څو شو؟ دا 9 شو. دا 9 پیدې خو تاسو ته ما بیان کړي. اوس د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مبارکي دی وي. ها نبی پاک سلام ته مبارکي ورکړې ده. مبارکي دی وي د هغه انسان دپاره د چا په عملنامه کې چې استغفار سیوا وي. چې کم انسان په پابندۍ سره دا استغفار دا وظیفه کوي د الله تعالی د رضا دپاره، په هر غم کې او په هر تکلیف نه به ته الله جل شانه نجات ورکړي، په هر تنګۍ کې به الله تعالی ته لاره ورکړي، او رزق خو به داسې ځای نه الله تعالی ورکړي چې ته په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. وظیفه کمه ده، ډېرو مې انتظار وکړو. وظیفه د استغفار ده. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ډېر قسم په الله چې په محبت سره وی د زړه ته به د راحت میلاویږي، د زړه ته به د سکون میلاویږي، د زړه ته به د خوشحالي میلاویږي. نو محترم مسلمانانو دا دومره فایدې چې مې راته بیان کړي دا مې راته د ځان نه دي بیانې کړي. دا د غوڼ قرآن آیاتونه دي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دا غون د قرآن خلاصه مې راته بیان کړه، تفسیر مې راته بیان کو، مفهوم مې راته بیان کو، او ورپسې مې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک بیان کو. اوس په دا څو فیرې وایي. نو څومره چې ډېر وي نو دا انعامات به ته عمره زر میلاویږي، دا فایدې به ته عمره زر میلاویږي. که څومره هم لږ وي نو دا فایدې به ته لږې میلاویږي به، خو لږې میلاویږي به، خو په قلار. نو تاسو درخواست چې روزانه 3000 فیرې وایي، 3000 فیرې 3000 مرتبه استغفر الله استغفر الله. 3000 نشئ ویلی 2000 وایي استغفر الله، 2000 هم نشئ ویلی، کم از کم 1000 فیرې استغفر الله استغفر الله. انشاءالله ستا په زندګۍ کې به خوشحالي راځي، ستا په زندګۍ کې به دغه 9 فایدې راځي، او ورسره به هر غم او هر تکلیف به د الله تعالی ختموي. یقین سوچ سم سره ما عاجز عریب و ګناهګار سیاکار هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زه هم انشاءالله یو هفته پاتې شو عمرې ته به ځم. انشاءالله دعاګانې به راته خصوصي کومه، ځکه زما سره محبت ساتئ، زما وظایف اورئ. نو څوک چې ما سره محبت ساتي زما دپاره فرض ده چې